وعلیکم السلام ورحمت الله. ډیره مهرباني صاحب. نو مطلب د جماعت اسلامي غو بنیادی کار خو روان وي، تنظیمی کار هغه د تنظیم پورې تړلې وي. یعنی زمونږ دا تحریک چې دا چونکې یو فکری تحریک دی، نو وخت د سر نه چې کم اوورسیز پاکستانیان دي او یو څو ملکونه داسې چې هغې کې ډېر په ګڼ تعداد کې د سعودي عرب داسې یو ملک دی، برطانیه داسې یو ملک دی، متحده عرب امارات داسې، په دې کې ډېر ګڼ تعداد کې پاکستانیان موجود دي. نو د وخت د سره نه د جماعت اسلامي کار په دې ملکونو کې شته دی، اگر چې د جماعت اسلامي په نوم باندې به نه وي، ځکه چې جماعت اسلامي په هر ملک کې د هغه ځای د حالاتو مطابق، د هغه ځای د قانون مطابق یو حکمت عملی جوړوي. مقاصد نه بدلیږي، حکمت عملی یو انداز بدل شي. نو نمونه به شاید چې نور وي، خو دا تحریک موجود دی وخت د سر نه. دی هلته د دینی کار هم کوي، د دین دعوت هم ورکوي او دغه شان سماجي کارونه هم کوي، د خلکو د ښېګړې رفاهي کارونه کوي، خلکو سره مرسته کوي. دا سرګرمیانې زمونږ اوورسیز پاکستانیان هر ملک کې شته دی. شکر دی. نو ما خو سفر شوی دی، مغربي ملکونو ته هم شوی دی او دغه شان مسلمانانو ملکونو ته مختلفو کانفرنسونو کې ما شرکت کړی دی. بعضې کانفرنسونه داسې چې هغه د اسلامي تحریکونو د هغې تنظیم کړی، بعضې داسې چې هغه د مغرب او د عالم اسلام په منځ کې چې کوم ډایلاګ دی د هغې خبرو اترو دپاره، د مسایلو د حل راویستو دپاره د دې کانفرنسونو کې ما شرکت کړی دی. ما خپل سبق هم بهر ویلی دی. د دې په وجه باندې یو تعلق او یو رابطه چې دی نو مختلفو ملکونو کې شته دی. بیا بعضې ملکونه داسې دي چې هغې کې اسلامي تحریکونه مضبوط دي، لکه په دنیا کې 2 اسلامي تحریکونه یادېږي چې هغه د ټول امت نمایندګي کوي. خپله د غیر مسلم ملکونه، مغربي ملکونه هغه هم دا پیژني چې هغې کې یو اخوان المسلمون دی د مصر او یو جماعت اسلامي دی. حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د هغې باني و، مولانا مودودي رحمت الله علیه په دې بر صغیر کې د دې تحریک باني و. دا دواړه یو شان تحریکونه دي او د احیاء اسلام تحریکونه دي چې داسې یو جدوجهد چې د مسلمانانو هغه کوم د شان او شوکت دور چې هغه دور واپس راشي. یعنی د زموږ قوم خو په مختلفو ادوارو کې ازمیخت کړی دی په مختلفو جماعتونو باندې، او دا د پاکستان په تاریخ کې 14م ځل دی چې دا د انتخاباتو ته دا قوم روان دی. په دې باندې غور پکار دی چې یاره دا مونږ ولې په دا چې کوم زمونږ مسایل دي، د ملک د ترقۍ مسایل دي، یعنی دلته تر اوسه پورې دا ټول قوم په تیاره کې ناست دي، بجلی نه وي، ګیس نه وي، همدغه شان مهنګایي ده، بېروزګاري ده، معاشي مسایل دي. او بل طرف ته مونږ ګورو چې یوه طبقه ده چې د هغې معیشت چې نه ورځ تر ورځه ښه کېږي. دا تیر شوي شپږ او یو کالو کې هغه خلک ښه شوي دي او دا قوم چې دی نه دا د غربت شکار دی. نو په دې خلکو باندې ازمیخت شوی دی. اوس پکار ده چې دا قوم خپل ښه او بدو پیژني او یو داسې قیادت راوړاندې کړي چې هغه یو ښه ریکارډ لري، یو ښه تاریخ لري د خدمت. او مونږ په دې فخر کوو چې جماعت اسلامي خدمت کړی دی. جماعت اسلامي داسې نمایندګان رامخې ته کړي دي چې د هغوی په لمن باندې څه د غلا او د کرپشن داغ نشته دی او مونږ پوره امید یو انشاءالله. دلته باجوړ کې مونږ ناست شو د سراج الدین خان په حجره کې او ګڼ شمېر کې خلک را روان دي. مونږ پوره امید یو انشاءالله چې دې ځل به نتایج ښه وي انشاءالله.